جی ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه یم شیراز او دا وخت په کانجو چوک کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د خیبر پښتونخوا کې مکمل هړتال دی، خو چونکې په کانجو چوک کې ډېر زیات دکانونه کولاو دي، دلته کې د دکاندارانو سره خبرې کوو، دلته کې چې د علاقې کم خلک دی د هغوی سره خبرې کوو چې یاره هغوی د هړتال په حواله سره څه وایي او د هړتال چونکې د مهنګاۍ خلاف دی، د مهنګاۍ په حواله سره څه وایي او د عمران خان نه در کم حده پورې مطمئنه دي. نو دا وخت زموږ سره یو ماما موجود دی، د دوی سره خبرې کوو چې دوی څه وایي. ماما ستاسو نوم سره؟ زما نوم ورق دی، رسېدو اوسېدونکی یم، په ټاونشپ کې اوسېږم. ټیک ده، منګه د مهنګاۍ خلاف یې مونږ الله رزق یې که په 3000 روپه ته وړه مونږ به الله راکوي. دا سیاسي نیند دی، مهنګاۍ بند کړې ده او نورې سیاسي معامله ده. اوې دا ډېرې غله دي، ډاکوان دي. په دې سات نه شکر دی د عمران خان نه مونږ خلاف نه وي، هغه نه مونږ باچا دی خدای پاک راوستی صحیح باچا، بارانونه پکې تر دی، هر څه پکې برابر دي. خو دا مخالف خلک دی، دا حرامیتوب کوي، سازش دی د خلکو. اورې که په 10,000 پورې نه مونږ نه به الله راکړي، دیاړي خپله مزدوري کوو، به چې داسې غول خو دی خلکو. څنګه شیراز چې تا خبرې وکړې، خو هړتال خو نشته. هړتال له څه هړتال دی؟ ټول مارکیټونه دکانونه کولاو دي، هړتال خو موږ ته څه هړتال کې څه ښکاري نو، هر څه په خپل دغه باندې کولاو دي. او بله خبره د عمران خان د مطمئنېدو، که عمران خان په موږ باندې د ملک دپاره ټیکس ولګو د هغه نه زموږ سر قربان دی، او که عمران خان د ملک دپاره په موږ دغه ټیکسونه او که هر څه لګوي د هغه نه زموږ د خپل سر قربان دی. او بل دا خبره دا غله چې دي نواز شریف او زرداري دا د خپل بچ کېدو لپاره هړتالونه کوي، او دا هړتالونه هغه د دغه لپاره کوي چې موږ بچاو شو. نو انشاءالله دا بچاو نشته، عمران خان دا غټ غټ غله رانیولي دي، او انشاءالله دا نور چې کم دي د خپل بچاو لپاره دا کوششونه کوي، دا هړتالونه کوي چې موږ بچ شو. خو انشاءالله عمران خان داسې یو سړی دی چې هغه به دا یو غل په پاکستان کې پرې نه دي. نو تاسو خو وینئ شیراز خان لکه د هړتال خو نشته دی چې ټول دکانونه کولاو دي. نو دې نه دا ثابتېږي چې دا خلک چې دی د عمران خان ملګرتیا کوي، او هغه په دې باندې نه دی چې لکه ګراني د خو هغه وجره کم غله چې دي دا غله دې ونیوی شي او د امن د دونه صفا شي. او بل دا ګراني چې کوم دا خو لکه د عمران خان حکومت کې نه ده، دا خو تیر حکومتونو کوم دغه ګوره هغه ملک خرڅ کړی دی، ملک هر څه ګوره موټر وی دی، ایرپورټونه دی هغه ګروي خو دي. نو دا ګراني خو دغه د لاس راغلی ده، لکه د عمران خان په دې کې څه ګناه ده؟ خو لکه هغه د لس میاشتې کال د حکومت نه کیږي، نه خو لکه تاسو صبر ناکام وکړئ، که تاسو ناکام نه کوئ نو دا ملک خدمانه ګډوډ کیږي. نو ګراني د دې دغه لاس نه راغلی، ګراني خو تیر حکومتونو لاس راغلی ده. امون دغه مونږ د عمران خان وسه مرګتیا کوو، بیا به مرګتیا کوو، او ان شاء الله لکه کله دنه بل خسړې به د ملک مادر داخله کوی مونږ دغه مرګتیا شروع کړو. هړتال د هړتال شته؟ نه نه هړتال نشته، ټول دکان کولاو دي، زما د کولاو دي، ټول ګرانو هړتال نشته. خلک وایي یاره به ګراني راله او د عمران خان نه د کومه ده پورې مطمئن یې؟ عمران خان خو مونږ پوره مطمئن یو، بل دا ګراني خو نشته. که د نورو دا چل نه وی کړی نو نن به مونږ ته د ګراني دا مسله نه و. عمران خان خو هېڅ هم نه دي کړي، او دا خو د هغه د لاسه نه ده، ولې چې هغه خو نه وی راغلی دی، دا خو د نورو دا غلا کړي، دا چې لوټ کړی ځکه د هر سره ختلي دي. یاره جی دا خبره خو ډېره په زور لګیا ده د میډیا په ذریعه دار څه چې ګراني عمران خان نه وستي ده. خو اصل کې ګراني عمران خان نه ده راوستي، دا تېر شوي حکومتونه غفلت دی چې په موږ باندې له پاتې شوی دی، او د هغې د وجې نه دا ګراني راغلې ده. ځکه خزانه خالي ده چې ته په خپله د کور مثال بولو چې زما کور دی، زه یې مشر یم، زما بچي دي، او هغو نه زه لګیا یم په غلطه په غلا باندې له جایدادونه کوټۍ موټۍ رغومه، او سبا خدای مګه زه مړ شمه نو خلک به راځي زما په دروازه کې به ودرېږي که نه ودرېږي، د خپل حساب کتاب به اخلي که نه اخلي. دغه شان مثال له پاکستان دی، پاکستان کې دي دا مخکې د 70 سال نه را روان دی، کله یو ورځ خوري کله بل ورځ خوري. اوس دا دی ماشاءالله ایماندار حکمران راغلی دی، په خپله لګیا دی. انشاءالله دی عوام ته زه دا وایم چې 2 کاله صبر وکړئ، که ښه نه شو 70 سال یې هغه برداشت کړي دي، 15 کاله دا برداشت کوي، که ښه نه شو بیا زموږ صددي سره خپله ذاتي څه رشته نشته دی، خو بیا به بل له ووټ ورکړو. اوس دومره صبر وکړئ چې په دې باندې لکه صبر وکړئ انشاءالله، او الله به خیر کوي، الله به ښه وخت راولي که خیر انشاءالله. د سودونو باندې قرضې اخیستلو د هغې د ختمولو لپاره اوس د حکومت چې کوم سټپس اخیستي دي هغه که ټکسونو په شکل کې دي، هر څه شکل کې دي، او ټکسونه چې کم لګي هم زیات تر هغه په غټو خلکو باندې مالدارو خلکو باندې لګي. نو هغه هم ښه خبره ده. نو موږ هم ټکسونو ته بالکل تیار یو، څه خبره نه لږ ډېر ټکس که باندې لګي هېڅ خبر نه چې ملک ته فایده رارسي، د عوامو ته فایده رارسي، قوم ته فایده رارسي، موږ ته بالکل تیار یو. حکومت موږ خلاف نه یو، موږ بھرپور ملګرتیا کوو د عمران خان او نور چې څومره سیاستدانان تیر شوي دي 40 سال نه، مختلف پارټیانې مختلف شکلونو کې مختلف مذهبي تنظیمونه چې کوم دي، اسلامي پارټیانې چې مکمل فعل دي، بالکل خپل مفاد لپاره لګیا دي، او موږ بھرپور حمایت کوو او ملګرتیا کوو د عمران خان د حکومت او د هغه اصلاحاتو او د هغه هر قسمه څه چې هغه راولي، نوی سیستم قانون نافذ کوي.
موږ هغې ته تیار یو او د دې مختلف بار دغه نه دي موږ سخت خلاف هړتالونه د دې سره مزید نور هم زموږ کاروبار خرابېږي زموږ خلکو ته نقصان پکې موږ خو چې د عمران خان نه مطمئن یو او هړتال چې دی دا خو لکه مزید نور هم غریب سړی لپاره تاوان دی نقصان دی دکانونه بندېږي کاروبار خرابېږي او بس زه به نور څه وایم خو موږ مطمئن یو عمران خان نه بالکل نشته ټول دکانونه کولاو دي او خلک روزمره پشان دکانونه چې هغه کولاو دي کاروبار کوي هغه خوشحاله دي او خلک وایي ګراني ده او دا خلک وایي یاره موږ د عمران خان نه خفه یو نو آیا ګراني شته او که نه او ته د عمران خان نه خفه یې که خوشحاله زه عمران خان نه 100% خوشحاله یم هغه چې د ډېرو ډاکوانو په سره بغلو په سره کوم چې پاکستان لوټ کړی دی او 70 ساله هغو حکومتونه کړي دي دا مهنګائی چې دا هم د حق وجه نه چې معمولي مهنګائی دا عرضي طور پر ده دا ځکه چې هغې د قرضو سودونه ورکوي او خامخا به داسې دغه راځي مشکلات به راځي خو دا به انشاءالله چې ښه شي او دا خلک د مفادو لپاره لګیا دي مفادو لپاره سیاست کوي هغه به څه ټول راغونډ شوي دي هغه ویلی دي په خپله انټرویو کې په تقریر کې ویلی چې زما جان چې دی هغه هم پاکستان لپاره حاضر دی دا خو معمولي خبره ده ګورنمنټ خو معمولي خبره ده یاره جی ګراني خدا بالکل ګران ده په دې کې څه شک نشته خدا ګراني چې کم ده که نه جي دا د دې وخت نه ده دا د مخکې حکومتونه چې کم تېر شوي دي که نه جي دا ګراني ټول د هغوی د لاسه پاتې شوي دی دې خلکو ته دا کار ښه دی په دې وخت کې چې دا خلک د عوام په قلاره باندې کښېني په دې ټایم کې او لکه دا باس نه کوي چې دا ګراني ده دا موږ هړتالونه کوو موږ دا کوو که پرس که د عمران خان د حکومت لاړو که نه نو د دې نه به نور هم ګراني بیا راشي او په 10 میاشتې کې د یوې خبرې ته ونه راوځي که دې خلکو لږ صبر وکړو یو کال دوره دې وشو نو موږ به د عمران خان بیا هم ملګري یو بیا به هم ملګري یو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې لکه موږ د هر څه برداشت کړو او که نه پرس که دا خبره بل چا ته حواله شوه نو کېدای شي چې دا خبره بیا د دې نه هم ګرانه شي خنلاله ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې د دې ټول قوم اخرنی امید په دې ټایم کې څوک دی عمران خان کېدای شي جي بل څوک نه شي کېدی ځکه کېدای شي که نه جي چې دا نور ټول موږ ازمویلي دي په دې اویا کاله کې دې خلکو چاله څه ونه کړو که نه نو اوس په دې 10 میاشتې کې هم مطلب دا دی وبشو لږ ډېر پکې څه وشو خو انشاءالله نور به پکې هم که خیر وشي دغه امید دی زموږ جینو خنلاله دا خلک راوځي هړتالونه کوي او د عمران خان خلاف دا کم موږ چې وګورو مختلف پارټیان یو ځای شوي دي هغوی راوځي نو دغې خلکو ته او دا کم زموږ غریبانان خلک چې په دې کې استعمالیږي دې خلکو ته به څه پیغام ورکوئ دا مختلف پارټیان چې راوتي دي که نه جي دې خو د دې وجې نه راوتي دي چې دې لکه مطلب دی هغه خپل شی پټوي دا په دې وجه باندې خلک راوتی دی چې لکه یو وایي چې زه لکه په دې شي کې رانه شم بل و چې زه پکې رانه شم ما او تا او دا عوام استعمالوي پوه شوې نو که دا عوام داسې راونه باسي نو د دې اغلا به څنګه پټېږي د دغه وجې نه بس خنلاله په دې کې که موږ وګورو ډېر مزدورکار خلک په دې کې د هغو سره ملګری دی نو دغې مزدورکار خلکو ته به تاسو څه پیغام ورکوئ دغه مزدوران چې دي که نه جي دوی دې په قلاره باندې کښېني او دا خلک ولا هوا ورکوي او دا خلک استعمالوي چې دې په قلاره باندې کښېني نو انشاءالله چې د دې ملک څه دغه راوځي نو د دې خلکو به کم څه د خیر دغه راوځي که خیر انشاءالله ګرانو مینوالو یقینا تاسو د خلکو خبرې واورېدې په دې چوک کې چې موږ څونه هم وګرځېدلو موږ تاسو ته کولاو دکانونه وښولو د دې خلکو سره یو خبرې وکړې نو هغوی ټول وویل چې یاره موږ د عمران خان نه مطمئن یو او موږ د عمران خان سره یو نو د بل پروګرامه پورې موږ له اجازت راکوئ د الله په امان